السلام علیکم ملګرو جنید خان ما ستاسو د فیسبوک ویډیوګانې د ستاسو د پیج ویډیوګانې که څوک بل څوک په خپل پیج باندې اپلوډ کوي نو په نننۍ ویډیو کې به تاسو له طریقه خیم چې تاسو څنګه سټرایک ورکول شئ تاسو څنګه د بل پیج نه خپل ویډیوګانې ډیلیټ کولی شئ چونکې ډیر داسې خلک دي زما په نوم باندې هم ډیر زیات پیجز جوړ دي خو ما چاله تر اوسه پورې سټرایک نه دی ورکړی خو ډیر مرګري فرمایش کوي چې زموږ ویډیوګانې نور خلک اپلوډ کوي او زموږ ویورز باندې زموږ ویوز کم راځي په خپل ویډیو بل څوک اپلوډ کړي په هغې ویوز ډیر راشي پردي خلک زموږ په ویډیو باندې پیجونه چلای نو نن د داسې طریقه خیم چې تاسو ویډیو کو څوک اپلوډ کوي او تاسو له پته فلاني پیج زما ویډیو اپلوډ کړی ده نو څنګه تاسو په یوټیوب کې سټرایک ورکول شئ تاسو په فیسبوک پیج باندې هم سټرایک ورکول شئ ډیره اسانه طریقه ده هیڅ پکې داسې راکټ ساينس نشته ده خو چې تاسو له پته چې دا ویډیو د تاسو خپل ده نو ال سټرایک فیسبوک والا قبلای ما مخکې هم سټرایک ورکړي ځکه ما سره د مرګرو پیجز دي او هغه نه خوښوي چې دا غي ویډیوز نور مرګري اپلوډ کړي لکه د شاید ډیلی دا پیج دی ما سره نو د ویډیو اکثر نور خلک اپلوډ کوي نو ډیر زیات ویوز والي و د خپل ویډیو چې کوم اوریجنل ویډیو وي هغه افیکټ شي مطلب هغه باندې ویوز نه راځي او بل څوک ته اپلوډ کړي نو ټول ویوز ځخ ولاړ شي فالوورز لایکس وغیرہ خو ولاړ شي او د پیج لبیا مطلب مهنت دیو کیو کریډټ بل څوک اصلي چې بل څوک چې څومره هم ملګری د ما دا ویډیو ګوري وي پردی ویډیوګانې اپلوډ کوي نو له خو فایده نه ورکوي مطلب په خپل پیج نشي مونټایز کولی خو چې رچا ویډیو اپلوډ کوي نو هغه دا نقصان ورکوي چې داغه ویوز کمای داغه فالوورز کمای داغه لایکس کمای نو په دې ویډیو کې د کمپلیټ طریقه خېما په دې دا طریقه تاسو مطلب دغه کول شي په دې طریقه تاسو سټرایک ورکول شي ډېر ټایم باندې خرابو راځو چې تاسو به خپل پیج په فیسبوک کې کولاو کوي څنګه تاسو د ښکاری دا پیج ما کولاو کړی دی هغه نه پس په تاسو راشي دلته ګوګل کې بولی کوي په اسان طریقه باندې اسانه طریقه در لخم یو نوې ټیب به کولاو کوي تاسو په موبایل باندې هم کول شي ګوګل کروم لا بلار شي ګوګل کروم کې خپل فیسبوک کولاو کوي یو خپل پیج په کې کولاو کوي چې کوم د تاسو پیج دی هغه نه پس په تاسو بل ټیب کولاو کوي او بل ټیب کې به تاسو دلته ولیکي فیسبوک کاپی رائټ اسان الفاظو کې لیکي بس دې کې دومره څه نشته فیسبوک کاپی رائټ چې هم تاسو لیکي نو تاسو لبا ګوره کاپی رائټ انفرنجمنت چې پکې کم دی هغه پکې خپل راو په دې باندې کلیک کوي او دا ډومبنه ویب سټ وګوره ریپورټینګ کاپی رائټ انفرنجمنت په دې باندې کلیک کوي دې باندې کلیک کول نو پس تاسو لبا یو فارم دی درکې هغه فارم به تاسو ډیر په اسانه باندې دغه کوي دا وګوره هاي ډو آی ریپورټ کاپی رائټ infringement on Facebook دا وګورئ دا خطه لیکلې fill out this form پرې this باندې به کلیک کوي پرې this باندې ګورئ this form باندې ما کلیک کو اوس پرې تماله فارم راکې وګوره دې کې به تاسو کلیک کوي I am the rights owner مطلب د تاسو خپل ویډیو د تاسو خپل پیج دی نو اله به دا د ځکه کلیک کوي صحیح شو I am the rights owner او خطه به راشي دا اوس په دې ما کلیک کو کاته وګوره د مارا پیج نوم اتوماتیکلی راغلی شاهد ډیلی د پیج نوم دی او کچری نوی راغلی نو تاسو لیکل هم شي دیږي کې او میلینګ ایډریس تاسو ورکړئ چې تاسو کوم ایډریس ته دا ایډریس تاسو ټریک کیږي نه پدې یریږي ما غلط ایډریس هم ورکول شي سم ایډریس هم ورکول شي دلته زه بس اسانه باندې یو خپل ایډریس ورکوم ګورئ البراری ریزیډنس ما ورکو اور دبي وصل لیکن بس اسان الفاظو کې ساده ایډریس دلته خپل یو ایمیل ورکړئ چې تاسو کوم ایمیل هم وی هر ایمیل تاسو ورکول شي لیټ سپوز دا ایمیل ما یو ورکو کنفرم ایمیل دوباره دا ایمیل دوباره ورکړئ چې کوم ایمیل تاسو وی هغه دوباره ورکړئ خطر شي کنټری سلیکټ کړئ کومه کنټری د تاسو چې دلته یونایټډ عرب امارات کې تاسو پاکستان هم سره کول شي چې کوم ملک یې دا غزي تاسو به دغه ورکړئ دلته به تاسو د خپل پیج نوم لیکئ نیم اف رائټس اونر کې به تاسو څه لیکئ د خپل پیج نوم به لیکئ صحیح شو او شاهد ډیلی پیج شاهد ډیلی مولي ګورو دې ځکه اوس تاسو لوي تاسو سره ریپورت کوئ ویډیو دا تصویر دی ټیکسټ یا څه بل دی نو زه ویډیو ریپورت کوم صحیح شو دلته what type of content you are reporting نو فوټو ویډیو اور پوسټ نو په دې باندې به تاسو ټیک کړئ دا دې ځکه ما ټیک کو خیال دی او دې ځکه اوس مین شی دا دې ځکه ډیر مرګري غلطيږي content you want to report دې ځکه به تاسو هغه URL هغه لینک راوالي دا هغه ویډیو لینک راوالي چې کوم ویډیو د تاسو بل چا اپلوډ کړی وي د خپل ویډیو لینک پر اخلي د بل چا نه مطلب برا کې به تاسو د خپل ویډیو لینک ورکوي او بیا کته لکه تاسو خو باندې هغه ویډیو په خپل پیج اپلوډ کړی کنه لیټ سپوز په شاید ډیلی باندې ما یو ویډیو اپلوډ کړی دا غي لینک دار ما دلته کاپی کړی دا لینک ما دې نه دا زرا کاپی کوی دا ویډیو دی دا ویډیو یو بل کس اپلوډ کړی دا نو زوس په دې باندې سټرایک ورکوم دا ویډیو رسې شو دا ویډیو ما کولو کدا لینک چې کوم دی دیزی نه بره ما را کاپی کو خپل ویډیو لینک خا چې کوم د تاسو د پیج ویډیو وی هغه ما را کاپی کو دلته کاپی رائټ چې کوم فارم دی دلته می دار پیسټ کو دلته بره به تاسو د خپل ویډیو لینک ورکوي یا ساتي او کتابه پلیز پرووایډ لینک لیډینګ ډایرکټ ټو د سپیسیفیک کنټینټ یو آر ریپورټینګ
کم کانټینټ تاسو ریپورټ کوئ تاسو دا ویډیوز دا لینک والا ویډیو نه دا یو بل پیج والا اپلوډ کړی دا دی د دې پیج نوم درله به اوس کارم شي چونکې دا چې در مرګري پیج هغه لپاره معذرت او چونکې هغه به زه دا پیغام ورکړم چې پردی ویډیوز ما اپلوډ کوم دا اوس دې مرګري دا ویډیو اپلوډ کړی ده د پیج نوم چې کوم دی پیج نوم یې زه نه اخلم بس دې ځای کې دا یې دا لینک ما راوچت کو دې الګ دا ویډیو بغیر اجازت اپلوډ کړی ده نو دا لینک ما کاپی کو دې ځای نه لینک تاسو دې ځای نه هم کاپی کولی شئ او دلته دا درې ټاکي نه دي په دې درېو ټاکو چې کلیک کوئ نو دلته هم تاسو له کاپی لینک آپشن درکوي دا دی په دې لینک تاسو موبایل کې هم هلته نه کاپی کولی شئ موبایل کې ډایرکټ د فیسبوک اپلیکیشن به کولو کوئ هلته نه هم تاسو د لینک کاپی کولی شئ اوس په کاپی رایټ هغه فارم ته راشئ او دلته به تاسو دا لینک پیسټ کوئ دا لینک دا ما پیسټ کو اوس په ښکته راشئ ښکته به دا ولیکئ که لینک در سره نه وي نو بیا به دا ولیکئ خو چې لینک نه نو بیا ستاسې کاپی رایټ فارم نه قبلیږي لینک په خامخا پرووایډ کوئ دې ځای کې به تاسو ولیکئ دس کانټینټ کاپیز مای ورک او دلته به ورله ایکسپلین هم کوي هیلو فیسبوک ټیم به ورله ولیکئ ګورئ زه ورله څه لیکم هیلو فیسبوک ټیم او بیا به ښکته یو سپیس ورکئ پلیز ریویو مای ریپورټ بیکاز this users re-upload ټکې ولیکئ re-upload ټکې نه دا ډېر اثر لري re-uploading my content without permission آسان الفاظو کې هم لیکلی شئ بس this content re-upload my video please review my report صحیح شو داسې هم لیکلی شئ without permission and ورسره ولیکئ لکه که تاسو کیس مضبوطول غواړئ که نه نو بیا ورسره ولیکئ it affects my page and videos performance لکه کیس چې مضبوط کوي دلته تاسو اٹیچمنٹ غواړئ خو اٹیچمنٹ که در سره وي نه تصویر سکرین شاټ کوي صحیح ده که نه نو نیډ او ښکته به تاسو خپل سګنیچر وکئ شاهد ډیلی چې کوم د ستاسو پیج نوم دی هغه به ولیکئ او سبمیټ باندې به کلیک کوئ جي په سبمیټ کلیک کوئ دا کاپی رایټ دله به ریسیوټ شي تقریبا ورځ نیمه اخلي ورځ کې دننه به دله د پیج نه دا ویډیو هم ډیلیټ شي او دله به سټرایک هم میلو شي نو چې 3 سټرایک تاسو یو پیج ته ورکړئ که نه نو د هغه ټول پیج پې خرابېدی شي نو چې څومره ملګري دی زه دا ریکویسټ کوم چې پردی ویډیوز ما اپلوډ کوئ ځکه دا هلکان په دې خواري کوي په دې ویډیو جوړولو باندې دی محنت لګي دی پې خپله خواري کوي دی پې ریسرچ کوي اوس دا هلک چې کوم دی نیوز سرل کوي او دی کوم ځینې نیوز راوالي ریسرچ پې وکړي هغه بیا ولیکي بیا ویډیو جوړه کړي بیا یې ایډیټ کړي بیا یې اپلوډ کړي او ته په تیاره ویډیو راوچته کړي او په خپل پیج باندې ورکړي نو خامخا په سړي باندې بد لګي نو دا اوس ته دله دا سبمیټ باندې زه کلیک کوم دله کاپی رایټ چې کوم دی ورځ دوه کې به دله کاپی رایټ میلو شي د پیج به هم ورسره خراب شي او ویډیو به هم د دله پیج نه ډیلیټ شي نو دا یو ډېره اسان دا وګوره thanks for contacting Facebook you should receive an email response shortly دا به تاسو له ایمیل مو کې چې کله دله کاپی رایټ سټرایک میلو شي او دا ویډیو دله پیج نه ډیلیټ شي تاسو له به ایمیل وکړي چې موږ ویډیو د هغه د پیج نه ډیلیټ کړه او مطلب سټرایک مو له هم ورکو نو ډېره سمپل طریقه ده ډېره اسانه طریقه ده په موبایل باندې هم تاسو کولی شئ په لیپټاپ باندې هم کولی شئ کمپلیټ طریقه مې درله وښوله د ویډیو کتلو ډېره زیاته مننه ویډیو ضرور مخکې ملګرو سره شریکه کړئ جنید خان افیشل چینل هم سبسکرایب کړئ پیج هم لایک کړئ والسلام